بلکې ژبه په یو داسې شي کې په یو داسې الفاظو کې استعمال کی چې هغه د انسان لپاره د دنیا او د آخرت د عزت ذریعہ وګرځي دا د هر مؤمن مسلمان لپاره ګوره یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من کف لسانه ستر الله عورته چا چې خپل ژبه کنټرول کړه چا چې خپل ژبه د بدو الفاظو څخه بند کړل نو الله جل جلاله به د پر عیبو باندې پرده اچي ځکه په ژبې سره به یا ته د چا بې عزتي کوي یا به د چا عیب بیانوي یا به د چا غیبت کوي یا به د چا چغلخوري کوي یا به د چا منافقت او شیطانت پکوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د یو مؤمن مسلمان یو عیب پټ کې الله جل جلاله به په ورځ د قیامت ستا لس عیبونه بلکې په سوو عیبونه به پټ او دغه عیبونه چې ښکاره کېږي دا په چی ښکاره کېږي په ژبه ښکاره کېږي نو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم څوک د خپل ژبه کنټرول کړي نو الله جل جلاله به د پر عیبو باندې پرده واچي چا امتیان چې شخصي په کوم کارو وختي الله څوي دا الله رسول وای څوي مش په کوم دندو وختي مفتي عبد الجبار مفتي عبد الجبار خدایا ستاد دین خادم بچی د هوا ادم خدایا ستاد دین خادم بچی د هوا ادم